Assalamualaikum dear students څنګه وي تاسو dear students مونږه پرون د چپټر 27 سٹارټ اغستو د اغه نوم د بایولوژي اینڈ هیومن ویلفیر پرون تاسو کو ګورئ نو کې مونږه انټروډکشن کړو پړمنی لیکچر ویډیو کې او انټروډکشن مونږه ډیټیل سره کړو نن به مونږه پراپر سٹارټ اخلو چې د بایولوژي اینڈ هیومن ویلفیر کانسپټ څه دی او دا څه ته وایي نو په دې باندې ډیټیل کې خبرې اترې کوو سیده جنہ کو نو وګورئ دا بایولوژي اینڈ هیومن ویلفیر چې کوم دی دته په دې سبجیکټ کې دنه ویلې شي چې ا فیلډ یا د فیلډ in which organisms used for benefit of human beings for humans या mankind تاسو لیکلی شي ټیک د سټوډنټس mankind هم لیکلی شي یعنی هغه فیلډ دی چې په دې کې وایو ارګانیزمز د انسان یا د انسانیت د بینیفټ د فائدې لپاره استعمالېږي څه شو لوکه یعنی مطلب دا دی چې دا چپټر چې کوم دی کنه دا چپټر یعنی دا چې کوم موږ چپټر ډسکس کو بایولوژي اینڈ هیومن ویلفیر دا چپټر ډیل کوي څه ډیل کوي ډیل د advantage of biology for humans ټیک ده کنه یعنی دا چپټر موږ ډیل کوي چې د بایولوژي څه اډوانټیجز دي د انسان لپاره دا چپټر موږ دا ډیل کوي ښه څه شو کنه دا یو امپورټنت کانسپټ دی ځان سره یاد ساتئ څه شو کنه اوس کومه وګورو ډیټیل سره وګورو نو په دې چپټر کې ګولې نه دی درې کټګریز چې کوم دي څه دي درې کټګریز دي یعنی درې ګروپس دي چې هغه به څه کوو هغه به مونږه ټو بی سټډي او مونږه سټډي کوو په ډیټیل سره ښه دا درې کټګریز چې کله مونږ وګورو کنه ان شاء الله دا درې کټګریز چې کله مونږ وګورو نو مونږ به ان شاء الله دا چپټر بیا انډرسټینډ کوو ښه یو کټګری خو په ډیټیل کې مونږ به ډسکس کوو نو هغه لومړنۍ کټګری کومه وده سټوډنټس غور سره ګورئ ها لومړنۍ کټګری چې کومه ده د هیومن هیلث او ډیزیزز چې کوم دي هغه به سټډي کوو چې هیومن هیلث دی او بیا ډیزیز څه ته ویل شي دا به ډسکس کوو ښه دویمه کټګری چې کوم ډسکس کوو به ډسکس کوو رول اف مایکروبز ان هیومن ویلفیر د هیومن په ویلفیر کې د هیومن په پروسپریټي کې د هیومن په لایف کې د مایکروبس رول دی دلته به اټس مین چې په دې هډینګ کې موږ کوم مایکروب ډسکس کوو چې کوم بینیفیشل مایکروبس دي د هغه ډسکشن به موږ په دې کټګری کې کوو او چې کوم دریمه کټګری موږ ډسکس کوو دریمه کټګری په دې کې هغه دریمه کټګری چې کومه ده هغه به سټریټیجیز دي ښه اوس سټریټیجیز طریقې د څه لپاره دي دا سټریټیجیز به د انهانسمنت لپاره وي د بهترۍ لپاره وي د چا د بهترۍ لپاره وي د انهانسمنت اف فود لپاره وي چې بایولوژي کې کومه هغه طریقې دي چې د آی په ذریعہ باندې موږ د هیومن چې کوم فود کوالټیز دي هغه فود کوالټیز چې کوم دي هغه موږ بهتر کولای شو صحیح ده نو دا ځان سره تاسو ټول یاد ساتئ اوس یو بل سب هډینګ دی هغه دا چې د بایولوژي اینڈ هیومن فیر د دې بینیفټس ټیک ته سټوډنټس د دې بینیفټس دي فائدې ټیک ته دا او پیژنې دا صحیح شو نمبر 1 فائدې دا چې دا موږ ته هیلپ کوي پس کې هیلپس کوي او تاسو وګورئ ته یو مین ځلی کوم کنه هیلپس لیکما رول ان دوه خبرې ټیک دي ښه نو دې لپاره به یو لاین در راکما او بیا به هر یو لاین کې چې کوم د خپل پارت چې کوم دی هغه تاسو ته منشن کوم نمبر 1 زمون بایولوژي چې کوم ده هغه اګریکلچر پریکټیسز چې کوم دی هغه امپروو کوي what do you mean by agriculture practices لکه له سپورټ تاسو وګورئ کنه بعضی مایکروبس چې کوم دي هغه سمبایوټیک اسوسییشن کوي د بعضی بوټو په جوړو کې پراته نو هغوی له چې کوم د نایټروجن فکسیشن کوي د اګریکلچر پریکټیسز کې موږ له هیلپ راکوي بای ټیکنالوژي حواله سره دا خبره ده د دې پوینټ مطلب دا دی بای ټیکنالوژي څه شلو کنه نو بای ټیکنالوژي په ذریعہ باندې موږ تاسو وګورئ نن سبا ټایم کې څومره چې هایبریډ پلانټس تاسو ته ملاوي د ټول هایبریډ پلانټ د څه په ذریعہ باندې جوړیږي د بای ټیکنالوژي په ذریعہ جوړیږي نو دغه د بایولوژي ډېر اهم رول دی دا یو فائدہ ده تاسو وګورئ نو بایولوژي موږ ته څه امپروو کړل بایولوژي موږ ته څه انهانس کړل بایولوژي موږ ته څه کړل انهانس فود پروډکشن دا یو امپورټنت پوینټ دی انهانس فود پروډکشن څومره د دې مطلب دا دی فود پروډکشن مطلب دی هایبریډ کراپس څومره چې تاسو نن سبا کراپس ګوري هایبریډ دي کنه هغه پیداوار څومره زیات شو
کوانټیټي سیوا شو کنه کوالټي سیوا شو کوانټیټي سیوا شو د کې د بایولوژي یو زبردست اهم رول دی دنه علاوه که تاسو وګورئ زموږ هیلث سېکټر چې کوم دی هیلث سېکټر په هیلث سېکټرز کې څومره اهم رول دی د بایولوژي لکه فور ایگزامپل دا هم امپروف کو هیلث سېکټر هم څه کو هیلث سېکټر امپروف شو لکه څنګه هیلث سېکټر امپروف شو د باندې تاسو غور وفکر وکړئ هیلث سېکټر امپروف زه د څه په شکل کې څومره چې ویکسین تیار شو یا څومره چې انټي بایوټکس تیار شو د کې د بایولوژي رول شته که نشته نو دا هم یو انسان د فایدې لپاره شو که نشته ویلفیر لپاره د هیومن د ویلفیر لپاره دا هم شو که نه یا که تاسو وګورئ بایولوژي موږ سره راکړل موږ له نیو ویرایټي اف انیملز راکړل پس کې نیو ویرایټي اف انیمل پروډکشن په دې کې یو اهم رول ساتي بایولوژي لکه فور ایگزامپل څنګه تاسو نن سبا وګورئ نو یو نیو ایمرجنګ فیلډ تاسو بار منشن کوم د ډیسکال بای ټیکنالوژي په دې باندې زموږ ځان له چپټر دی پای باندې ان شاء الله ځان له خبرې کوو بیا ښه بای ټیکنالوژي او کدی بای ټیکنالوژي کې تاسو ته وګورئ بای ټیکنالوژي لږ څه تاسو مثال درکمه فور ایگزامپل یو کاو ده نن سبا په ټوله دنیا کې ډیره مشهور ده د ملک د پروډکشن حواله سره او دا کاو نوم دی هولسټن فریزن دا غي نوم دی هولسټن فریزن ډیره ایکسپنسیو ده ښه دا غوا چې کومه ده کنه دا غوا دی غوا ته جینیټیکلی موډیفاید انیمل ویل شي جینیټیکلی موډیفاید جی ام ای ته ویل جینیټیکلی موډیفاید دا ډیزاین شوی دی تاسو پته شته د دې س کوالټي ده دا پر ډے نه دی پر ډے په یو ورځ کې تاسو پته شته د څومره ملک چې کوم دی هغه ورکوي دا 30 لیټرز چې کوم دی کنه 30 لیټرز اف سو ملک چې کوم دی دا پروډوس کوي ښه پروډوس نو دا ځان سره یاد ساتئ تاسو ګورئ نو دا د انیمل پروډکشن او د انیمل چې کومه کوانټیټي ده هغه کې امپروو رالی کرانه لی بکیه بالکل پکې رالی ښه بالکل پکې څه دی راغلی دی بکیه دا چا راوستی دی دا پته کې د بایولوژي اهم رول دی نو بایولوژي د زندګۍ د انسان د زندګۍ هر یو اسپیکټ چې کوم دی هغه ټارګټ کوي او په هغه کې بهتري راولي څومره چې تاسو ته ویکسین ملاويږي څومره چې تاسو ته فود کوالټیز ملاويږي څومره چې تاسو هایبریډز پلانټ ملاويږي نو په دې کې د بایو سبجیکټ چې کوم دی یو پازیټیو رول ساتي د دې په ډیولپمنٹ کې کلیر د سټوډنټس د دې نه هټ کر کوم خبره وکړو خبره مونږه یو بل هډینګ باندې کو او هغه د دې چپټر سره ریلیټډ دی او هغه ته ویل شي انټیګریټډ ډیزیز مینجمنت یو بل هډینګ دی دیٹ از کالډ د انټیګریټډ ډیزیز مینجمنت دا یو بل کوټیشن ټاپک دی په دې باندې خبرې کو سټوډنټس څه شولو انټیګریټډ ډیزیز مینجمنت باندې چې هغه ته مونږه شورټلی IDM ویل شو IDM I for integrated D for disease او M for management په دې باندې اوس خبرې کوو چې دا څه ته شورټلی مین کانسپټ راټولو ښه څه شولو اوس غوکې دی جنکو دا IDM دا IDM بیسیکلی څه شي دی په بایولوژي کې دا IDM په بایولوژي کې څه شي دی دا IDM ګولي دا IDM دا یو ډیسیژن دی this is what زه سټوډنټانو ته اکثر وایم چې دا یو ډیسیژن دی صحیح ده یو فیصله ده یا یو رولز دي قانون دی په بایولوژي کې یا یو ډیسپلین دی اصول دي په بایولوژي کې چې د دې په ذریعہ باندې کنټرول د ډیزیز دوه سيزونه د ډیزیز کنټرول کول یو د ډیزیز اپیډیمیکس چې کوم دي اپیډیمیک کنټرول کول دی د ډیزیز او بل طرف ته چې کوم دی د ډیزیز پینډیمیک کنټرول کول دي نو دا ته موږ IDM وایو څه وایو موږ IDM وته وایو کلیئر ده کنه کلیئر IDM ډیسیژنز دي رولز دي ډیسپلین دي چې د دې په ذریعہ باندې موږ ډیزیز کنټرول کوو د ډیزیز دوه سيزونه موږ کنټرول کوو د ډیزیز اپیډیمیک کنټرول کوو او پینډیمیک کنټرول کوو خو زما یو خبره یاد ساتئ دا IDM چې کوم دي کنه دا څوک امپلیمنٹ کوي دا ما ته نه امپلیمنٹ کوو دا یو سټیټ ریاست نه امپلیمنٹ کوي بلکې دا امپلیمنٹ کوي نافذ کوي څوک نافذ کوي امپلیمنٹ بای ورلد هیلث ارګنایزیشن چې کوم ورلد هیلث ارګنایزیشن دی چې کوم د صحت عالمي اداره د په امریکا کې د هغې نه دا کنټرول کیږي ښه او هغوی دا امپلیمنٹ کوي کنسټیټیوټ کوي IDM نو کرونا وایرس دپاره یو IDM جوړ شوی صحیح شو لکه کله چې کرونا وایرس په 2019 کې اټیک وکړو کووډ 19 د هغې دپاره USA یو IDM جوړ کړو او هغه لکه پر زه دلته ولیکم درته لیټ سپوز فور ایگزامپل څنګه امپلیمنٹ کوي زه به واخلم کووډ 19 سو یو اول اپیډیمیک و اول چاینا ته محدوده وه او بیا څه ټایم بعد پینډیمیک شوله ټول دنیا کې خوره شوله نو د دې دپاره څه ډیزاین شو د دې دپاره ډیزاین IDM ډیزاین شو
او آی ډي ایم چا ډیزاین کو؟ آی ډي ایم یو اس اے ډیزاین کو. او یو اس اے چې کوم دی هغوی څه جوړ کړل د دې آی ډي ایم په ذریعه باندې؟ ویکسین جوړ کړل. او ویکسین په ذریعه باندې د روکتام وشو. څه وشو؟ روکتام وشو. کنسپټ کلیئر دی کنه سټوډنټس؟ نو دا ځان سره یې د آی ډي ایم دی. څه شولو کنه؟ اوس دوه خبرې وپېژنئ. دلته تاسو کنفیوز نشئ په دې چیز باندې. یو چې کوم دی دا ایفیډیمیک ورډ یوز شوی دلته، ایفیډیمیک، او بل چې کوم دی پینډیمیک ورډ یوز شوی دی. نو دا دوه ورډز چې کوم دي دا هم امپورټنټ ټرم دي، دا هم انډرسټینډ کړئ تاسو دلته. دونه کې څه فرق دی؟ کله چې یاد وساتئ، کله چې یو بیماری نه ده، کله یو بیماری دلته زه لیکم، کله چې یو ډیزیز نه دی هغه یو خاص علاقې ته ریسټرکټډ وي. ډیزیز څه وي؟ ریسټرکټډ ټو پارټیکولر ایریا. یو خاص علاقې ته څه وي؟ هغه ریسټرکټډ وي. لکه فور ایگزامپل سرڅنګه، لکه فور ایگزامپل یا یو ملک ته صرف دا بیماری ده، دا وبا ده، یا یو په ملک کې ټول نور صوبو ته نشته، یو پروینس ته ده، یا چې کوم دی یو ښار ته ده، او یا چې کوم دی یو ویلیج ته ده. یعنی هغه بیماری په هغه ملک کې چلیږي، د ملک نه ادر ملکونو ته نه ده خوره شوې. دا وایي ایفیډیمیک. خو چې کله یو بیماری، یو ډیزیز چې کوم دی یو ډیزیز سمپل خبره ده چې یو ډیزیز هغه څه شي؟ ریسټرکټډ شي to all over the world, to all over the world. نو بیا هغه ته مونږ څه وایو؟ هغه ته مونږ پینډیمیک وایو. لکه بیا هم درته وایم کووډ 19 راغلی که نه، نو کوم وخت کې چالو شو؟ په 2019 کې راغلی، او په 2022 کې چې کوم دی په دې 3 کالو کې په ټوله دنیا کې څه شو؟ خور شو. نو دغې ته ویلی شي پینډیمیک. څه ویلی شي؟ پینډیمیک ته ویلی شي. کلیئر د سټوډنټانو که نه؟ اوس مزید که ستاسو د انډرسټینډینګ لپاره زه دا آی ډي ایم لږ نور هم ډیفاین کړم چې دا آی ډي ایم څه ته وایي. دا آی ډي ایم که ستاسو د پوهې لپاره زه لږ مزید تاسو ته اسان کړم چې وټ ډو یو مین بای آی ډي ایم فردر، مزید څه ته ویلی شي. نو یاد وساتئ چې وایي دا ایډمنسټریشن دی. دا څه دی؟ ایډمنسټریشن. وټ ډو یو مین بای ایډمنسټریشن؟ یعنی دا د ګورنمنټ د طرف نه یو پروسس دی چې په دې کې څه انکلوډ دی؟ په دې کې انکلوډ دی ملټیپل میتھډز، انکلوډ ملټیپل میتھډز، مختلف طریقې به کې انکلوډ دي. څه شولو کنه؟ ټو کنټرول څه؟ ټو کنټرول د پیتوجن سپریډ، او یا کدا نه نو موږ وایو مایکروبیل انفیکشن، دا کنټرول کول. مایکروبیل انفیکشن دا کنټرول کول. ښه دې زمونږ وایو آی ډي ایم. دې زمونږ څه وایو؟ is called IDM. دا ځان سره یاد ساتئ. څه شولو کنه؟ نو IDM میتھډ ډیر زیات ښه ریسپانسیبل دی. که موږ وګورو چې دا IDM میتھډ نه دی، IDM میتھډ دا چې کوم میتھډ دی دا د څه لپاره فایده مند دی؟ دا IDM میتھډ په دې باندې تاسو ټول ځان پوهه کړئ سټوډنټانو. IDM میتھډ څه لپاره ریسپانسیبل دی؟ IDM میتھډ ریسپانسیبل دی د کنټرول اف ډیزیز لپاره. کنټرول څه لپاره؟ کنټرول اف ډیزیز لپاره. څه شولو کنه؟ نو دا به الګ کنټرول کیږي دا ډیزیز په دې آی ډي ایم باندې. آی ډي ایم څه دي؟ ډیسپلینز دي، رولز دي کنه، او قوانین څوک جوړي؟ دبليو ایچ او جوړي. څوک جوړي؟ ورلد هیلث ارګنایزیشن جوړي. نو دا به کنټرول کوي ډیزیز، او ډیزیز به الګ کنټرول کوي چې کله دا ډیزیز چې کوم دی د لیول سي، د یو خاص لیولي، او هغه لیول ته مونږه یو پراپر نوم ورکو، دیٹ از کالډ تھریشولډ لیول. کوم لیول یو؟ تھریشولډ لیول. ٹھیک ده کنه؟ کله چې بیماری په تھریشولډ لیول کې نو هغه کنټرول کېدل شي، او چې کله تھریشولډ لیول نه پیک باندې لاړ شي دا بیماری بیا ګولي دا بیا نه کنټرول کیږي، دا بیا نه کنټرول کیږي. څه شولو کنه؟ دا تھریشولډ لیول څه ته وایي؟ تھریشولډ لیول د ډیزیز سکیل دی، د ډیزیز اماونټ مونږ ته ښیي چې یاره دې په ذریعه باندې څنګه کنټرول کیږي. ټیک ته جینه کو؟ نو دا یو امپورټنٹ پوینټ دی. اوس که مزید مونږ خبره وکړو، مزید لاړ شو او مونږ دا شیز نور هم ایکسپلور کو، نو یاد وساتئ چې دا آی ډي ایم نه دی. آی ډي ایم چې کله مونږ وایو چې دا کله پرفورم کیږي کنه، د دې لپاره مختلف طریقې دي. هغه مختلف طریقو باندې چې کوم د ډیزیز مونږ څه کوو؟ کنټرول کوو. لکه فور ایگزامپل څنګه؟ اوس په دې کې څه دی؟ په دې کې ډیفرنٹ میتھډز دي. څه دي نه کو؟ په دې کې ډیفرنٹ میتھډز دي which need for controlling of epidemic. یا په موږ epidemic کنټرول کو، او یا په موږ پینډیمیک کنټرول کو. هغه لپاره مختلف طریقې دي. نو هغه کمی کمی دي. نو یاد وساتئ ګولې هغې کې اول دی یو دی نمبر فرست چې کوم دی هغه دی کلچر کنټرول میتھډ. کلچر
कंट्रोल मेथड دی صحیح ده ګولیا یو کلچر کنټرول میتھډ دی یعنی کلچر کنټرول میتھډ کې دا سیس دی کنه په دې پروسس کې موږ څه ډیسکس کوو ا دې کې موږ دا ډیسکس کوو چې موږ به دې کې اوایډ کوو څه به اوایډ کوو آیډیا موږ ته وایي چې اوایډ کوو به marriages in same family په خپل خاندان کې په کزنز کې میریجز چې کوم دي هغه لکه اوایډ کو ولې ځکه چې هغه جنټیک کنډیشن د مختلف تلیسیمیا او انیمیا کنډیشنز راځي نو آیډیا موږ ته وایي چې کلچرل کنټرول میتھډ برابرولې تاسو په فیملیز کې چې کوم دي هغه میریجز په تاسو کوي هغه به اوایډ کوي څه شلو کنه ټیک ده بل یو پروسس دی چې هغه ته بایولوژیکل کنټرول ویل شي آیډیم کې یو بل طریقه هم د چې باغ باندې موږ بیمارو کنټرول لا وسه شو دیٹ از کالډ بایولوژیکل میتھډ او ته موږ وایو نو اوس بایولوژیکل میتھډ څنګه بیماری کنټرول کوي یعنی د ارګانیزم چې کوم د ارګانیزم په دې کې موږ څه کار کوو په دې کې با یو ارګانیزم دی ارګانیزم د دې ارګانیزم نو موږ ایکسټرکشن اف څه کوو ایکسټرکشن اف کیمیکلز وکړو او دا کیمیکل بیا څه کوو یوز کوو فور ټریټمنټ of humans for treatment of human د انسان د څه لپاره به استعمالو د علاج لپاره به استعمالو ټیک ده سټوډنټانو کنه لکه فور ایگزامپل څنګه سر دې کې ایگزامپل څه دی دغه ایگزامپل دا ګورئ جنکو چې کوم د سنیک پویزن څه دی سنیک پویزن چې کوم دی سنیک پویزن د څه لپاره استعمالېږي used for cancer use as anti cancer استعمالېږي د انټي کینسر دوی په توګه استعمالېږي خاص کر کوبرا سنیک چې کوم دی داغه نه داسې قسمه داغه په دې مری کې چې کومه تیلې دا کې چې کوم زخر دی هغه باسي واو د ټیومر د رسولو خلاف استعمالېږي یا چې کوم لټ سپوز موږ پلانټ واخلو نو پلانټ هم سنیک میو ارګانیزم دی او یو پلانټ واخلو لټ سپوز کوم پلانټ واخلو دغه تاسو ته ایگزامپل درکم پودینه واخلې منته پودینه چې کومه ده پودینه میو ارګانیزم دی کنه دې پودینه موږ څه ایکسټرکشن کوو دې موږ یو کیمیکل ایکسټرکټ کوو ته منتول او منتول چې کوم دی هغه انټي السر یوز کیږي انټي السر یوز کیږي نو دې ته ویل شي څه بایولوژیکل میتھډ د څه لپاره یا بایولوژیکل میتھډ ویل شي یا بایولوژیکل کنټرول تاسو ته ویل شي د څه لپاره د ډیزیز لپاره دا تاسو ځان سره یاد ساتلی شي څه شلو اوس د دې نه هټ کر دریم هم شته هغه دریم ته چې کوم دی هغه ته موږ څه وایو فور ایگزامپل هغه ته موږ هوست ریزिस्टेंस وایو څه وایو موږ ګولیو هغه ته موږ هوست ریزिस्टेंस وایو what do you mean by this host resistance دا څه ته ویل شي په دې کې موږ د آیډیم څنګه ریفلیکشن اخلو نو لټ سپوز په دې کې ودا سکاري چې کوم پرسن دی کنه کوم پرسن یو انسان دی نو هغه انسان چې کوم immune system دی سره immune system چې کوم دی انسان چې کوم قوت مدافعت ته موږ immune system وایو دا immune system به موږ څه کوو دا په ډایټ باندې یا په ویکسین باندې څه کوو دا به موږ انهانس کوو we need to enhance the immune system of human to so چې انهانس کوو دا به څه شي د کې به ریزिस्टेंस راشي کنه immunity برقرار شي کنه WBC په جاته ریزिस्टेंस راشي چاته ریزिस्टेंस راشي پاتوجن ته په ریزिस्टेंस راشي نو دا ځان سره یاد ساتي څه شلو کنه دا یو پوینټ دی یا به مونږ د کستا پروپر ډایټ الوکیټ کو give proper ډایټ دله به ډایټ ورکو او د ډایټ په ذریعہ باندې چې کوم دی د وجود کې طاقت پیدا کو چې د بیمارو خلاف سو کیو دا مزاحمت وکي ټیک ده نو دا یو کیس کې دلی شي دا یو کیس دی اوس کوم مزید منګه یو بل وړاندې خبره وکړو هغه دا ده چې پنځم نمبر کتا سو وګورئ کنه سلورم نمبر وګورئ سلورم نو هغه کیمیکل کنټرول میتھډ دی په آیډیم کې بل سلورم نمبر څه دی کیمیکل کنټرول میتھډ دی نو دا څنګه بیماری کنټرول کوي کیمیکل کنټرول میتھډ نه مراد دی نو مراد دی جنکو دا څه وګورئ نو بده کې دا بیسیکلی د څه په ذریعہ باندې کیږي ډن بای کیموتھراپي د څه په ذریعہ باندې د کیموتھراپي په ذریعہ باندې کیږي یعنی مختلف میډیسنز په تر باندې بیماری مونږ ټریټ کو لکه سپوز یو ټی آی انفیکشن دی کنه یورینری ټریک انفیکشن چې کوم دی د لپاره څه استعمالېږي انټي بایوټیک استعمالېږي کنه انټي بایوټیک ځکه چې یو ټی آی چې کوم دا هغه د بیکټیریا د وجې کار کوي نو کوم انټي بایوټیک استعمالېږي لیټ سپوز سپروپلاکزین چې کوم دی استعمالېږي دا سپروپلاکزین د کیموتھراپي ده دا کیموتھراپي ده یا کته مسلز وګوري نو مسلز چې کله کرېمپي مسل کرېمپس چې نه کو مسل کرېمسي د مسل کرېمس لپاره موږ وایټامین ای استعمالو وایټامین ای څه دی دا یو تھراپي ده څه شلو کنه دا یو بیسټ طریقه ده یا که تاسو مزید وګورئ تاسو لیټ سپوز ادر والی چې کوم انزایټي بیماری وي ډیس آرډر وي نو د لپاره موږ انټي ډیپریسنټ استعمالو انټي ډیپریسنټ استعمالو نو دې ته ویل شي د یو بیماری یا د یو ډیس آرډر د څه په ذریعہ کنټرول د کیموتھراپي په ذریعہ باندې کنټرول نو دا یو طریقه ده څه شلو کنه لاست نمبر کوم وګورو لاست نمبر نو هغه په آیډیم کې کوم کنټرول دی چې هغه په ذریعہ باندې موږ جسم له مزاحمت ورکو چې هغه د بیمارو خلاف سو کی هغه ریزिस्टेंस شو کی نو هغه لاست نمبر چې کوم دی هغه فزیکل کنټرول دی هغه سره فزیکل کنټرول میتھډ دی سره فزیکل کنټرول میتھډ دی اوس دې نه سم مراد دی
وکې د جنکو دنه مراد دا دی چې مونږ به ریګولیټ کو څه به کوو ریګولیټ باډي میټابولیزم باډي میټابولیزم د باډي میټابولیزم به ریګولیټ کو یعنی باډي کیمیکل ریاکشن کې به چینج راولو څه په ذریعہ باندې بای فزیکل ایکسرسایز ورزش به ورکو جسم به توانایي سره ساتو جسم به طاقت سره ساتو فزیکل سټرنث به انهانس کو نو چې کله ته ایکسرسایز کې جنکو تاسو چې کله دا فزیکل ایکسرسایز کوئ نو د دې په ذریعہ باندې به څه چل کیږي د دې په ذریعہ باندې وکړي د خارجي کانسیکوینسز بدای چې ستا ایکسترا پیډ چې کوم دي ایکسترا پیډز هغه به برن کیږي بس سوځي وجود به دې سمارټ کیږي اوبیسټي به ختميږي نو دا یو کنټرول دی د اوبیسټي لپاره ها نروس سیستم به دې څه کیږي وسره نروس سیستم به دې بیلانس کیږي دا بیلانس کیږي د ایکسرسایز سره لکه څنګه څومره خلک چې ایکسرسایز زیات کوي دا کارټیسول لیول کمیږي او انډورفین او سیروټونین لیول چې کوم دی هغه څه کیږي هاي کیږي نو دې سره به سره راځي نو اوبیسټي سره راځي نو اوبیسټي به راځي یا ایټسټرا اذر فزیکل سټرنث په دې سره سي هغه به سره راځي نو دا د دې چپټر کې یو ټاپک دی and this is called IDM integrated disease management دا هغه پروسس دی چې د په ذریعہ باندې مونږه ایکسپلین کوو چې آیا د بیماری چې کومې دي بیماری به مونږه څنګه کنټرول کوو او تاسو ته ویل شي IDM صحیح شولو جزاک الله